प्रेरावरी की रहमतुना दासमाना खन कवि दर सुना द कुराना खन कवि दर सुना द कुराना द कुरान खुली आयतूना प्रेता सकीगी मानूना द कुरान खुली आयतूना प्रेता सकीगी मानूना प्रेता सकीगी मानूना त्रिना फायदा हासिल बीटुल मुसलमान ख्वान कवि दर सुना द कुरान ख्वान कवि दर सुना द कुरान प्रेरावरी की रहमतुना दासमाना खन कवि दर सुना द कुराना खन कवि दर सुना द कुराना पके अजरुना दी बेशमारा मुस्लिम और रस्ता द पारा पके अजरुना दी बेशमारा मुस्लिम और रस्ता द पारा मुस्लिम और रस्ता द पारा हसीन किताब तेरा ले गला पर सुबहान ख्वान कवि दर सुना द कुरान ख्वान कवि दर सुना द कुरान प्रेरावरी की रहमतुना दासमाना खन कवि दर सुना द कुराना खन कवि दर सुना द कुराना दस बिन कुरान जो शतालेब शेब दुश्मन बद गालिब दस बिन कुरान जो शतालेब शेब दुश्मन बद गालिब शेब दुश्मन बद गालिब धोखा दिल कड़ी अखबल नफ्स द शैतान ख्वान कवि दर सुना द कुरान ख्वान कवि दर सुना द कुरान प्रेरावरी की रहमतुना दासमाना खन कवि दर सुना द कुराना खन कवि दर सुना द कुराना सूरह माइदा शपगम सिपारा आयत नंबर 61 सूरह माइदा शपगम सिपारा आयत नंबर 61 अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लि व सल्लिम अलैक सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ा जाऊकुम क़ालू आमन्ना वक़द दख़लू बिलकुफ़्रि वहुम क़द ख़रजू बिहि वल्लाहु अअलमु बिमा कानू यक्तुमून वतरा कसीरम मिनहुम युसारिऊन फिल इस्मि वल उद्वानि व अक्लिहिमुस सुह्त लबिअस मा कानू यअमलून लौला यनहाहुमुर रब्बानियून वल अहबारु عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا
وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم. سورہ مائدہ شپگم سپارہ آیت نمبر 61 پدے آیات کی پنزم علت آ ذکر کئی او پدے کے تفصیل دے دے قول چے شر او ادول پدے کی آغا یہود اگر دینا مراد دی چے تلبیس د مومنانو د پارے دا سکار کو او داغی ذکر بیا پر سورہ آل عمران آیت نمبر 72 کی تیر شوے دے. اللہ فرمائی وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا او کل چراشی دا منافقان قالوا وائی آمنا منگ ایمان نوڑ دے وقد دخلوا او حال دادے چی دی داخل شوی دی تاسو تا بالکپر پکوپر سرا وهم قد خرجوا او وطری دی بیہی پدغ کفر سرا واللہ اللہ تعالی عالمو اس پدے کی اشارہ دے چی پزلونو دی دمرا ضلال او شر دے چی ستاسو دا علم نا اغا بہر دے لکہ سنگل سورہ آل عمران آیت نمبر 118 کی اغا ذکر کری دی نو فرمائی واللہ اللہ تعالی عالمو پو دے او دیر پو دے بما پا آغا سبانی کانو یکتمون چی دیئے پٹئی. بیاور پسی آیات کی فرمائی آیت نمبر 62 دام دلیل دے شر او دزولال دے دی او پدے کی شپگم علت ذکر کئی. اللہ فرمائی وَتَرَا كثيرا منهم يسارعون في الاسم نو دا دلیل دے چی دا عمل دا گمراہ دا دی دا ارچا تخکار دے. کثیرا بعضو ایمان روڑو الاسم مراد دا دین اقوال دا گناہ دی لکا قول دا اتحاز الولد یا قول دا حلول یا قول دا تسلیس دا طول دا دین اغا مراد دی. او بیا فرمائی والعدوان عملون دا ظلم قتل دا انبیاء او دا حق پرست خلقو او تحریف کول دا طول دا عدوان نا مراد دی. نو فرمائی وَتَرَا كَثِيرًا مِّنْهُمْ اوینی بتا دیر دا یہودنا یسارعون چی جلتی بکی فی الاسم پا حاصلولو دا حرامو کی والعدوان او پا ظلم کی وَأَكْلِهِمُ السُّحْتُ او خوراک دا دی چی اغا حرام دی یا ربا دا یا رشوت تے. نو فرمائی چی مالون دا امیانو خورل او اشترا بالدین وغیرہ چی دے انو دیتا السحت ویلشی. یسارعون مسارعتنا مراد دا دے چی پغیر دا سوچ او پکر دا عاقبت ندا کارونا کئی او پل اسم یعنی پدی کی دا فی چی دے دا دلالت کی پا انہماک او استغراق دا دی پا دی کارونو کی. اللہ فرمائی لبئس ما دیر بد دے ما آغا کانو یعملون چی دی بکول. اس بیاور پسی آیات کی فرمائی آیت نمبر 63 لولا ینہاہم الربانیون پدی کے ذکر دا اوم علت تے او دا جدا قسم گمراہی دا او صرف دا عطو ملایانو عمل دے دا نو ذکر بغیر دا عطب ندا ذکر کرے دے. الربانیون دلتا مراد یعنی روحبان دا نسواراو دی یا آغا خلق تی چی دعوی کئی دا خدای پرستای کاغا یہود دی او کاغا نسوارا دی او احبار چی دے نو دا غٹ ملایان دی اگر چی دی پخپلا یعنی دا وینا دا گنانا او دا خوراک دا حرامونا یعنی زان بد ساتا لیکن دی منکراتو نے اغا منع نکولا. دو فرمائی لولا ینہاہم الربانیون ولی نمنا کی دی عالمان والاحبار او مشران دی عن قولهم دا ویلو دا دروغو الاسم دروغو واکلهم السحت او آغا یعنی مال چی آغا حرام دے کاغا سود دے او کاغا رشوت دے. اللہ فرمائی یعنی
لبئس ما كانوا يصنعون. تفسیر قرطبی وی چې دا دلیل دی په پریخودو، یعنی پریخودون کی د نهی عن المنکر په شان د کون کی د منکر. نو اشاره ده چې نهی عن المنکر چې دا مستقله فریضه ده په شان د امر بالمعروف. نو یو بل په ځای باندې دا نه کافی کیږي. امر بالمعروف چې دا ځان له فریضه ده، نهی عن المنکر چې دا ځان له فریضه ده. نو اوس دې ځای فرمایي چې مخکې آیات کې یعملون وي او په دې کې یصنعون وي، دا ولي؟ نو دا سوال دی چې مخکې آیات کې یعملون ذکر کو، په دې آیات کې یصنعون ذکر کو. نو جواب دا دی چې صناعت هغه عمل ته ویلی شي، یصنعون یعنی صناعت صاد سره آی عمل ته ویلی شي چې همیشه کولی شي او پای کې تجربه هغه حاصل شي او هغه جایز ګڼلی شي. نو ملایانو چې نهی عن المنکر نکو، نو دا عمل د دې هغه ښه ګڼو او دا کار به همیشه کو. علامه ابن جریر او ابن عباس رضی الله عنهما نه روایت ته چې نشته په قرآن کریم کې د دې آیات نه زیات خطرناک زما په نسبت باندې، ځکه چې مونږ هم نهی عن المنکر دا نه کوو. نو لہذا فرمایي چې او ورپسې آیات کوي وقالت اليهود ید الله معلولا. ورپسې 64 نمبر آیات په دې کې ذکر د اتم نهم او لسم د دې درې واړو علتونو دی. وقالت اليهود دا اتم علت دی، كلما اوقدوا نارا دا نهم علت دی، او ويسعون في الارض فسادا دا لسم علت دی. الله فرمای وقالت اليهود وای یهودیان ید الله لاس د الله تعالی مغلولتن یعنی لړیدلې دی، یا مغلولتن او غلت ایدیهم تړلې شوی دی. نو تړلې شوی دی لاس د دی. ید الله مغلوله دا کنایه ده د قبض او د بخل نه، څنګه په سوره اسراء آیت نمبر 29 کې دی. او دا قول د دی دا ډیره د بیزته او سبب او شتم دی الله تعالی ته، یعنی دی په دې قول سره د الله تعالی ډیره بیزتی کوي چې دی وی د الله تعالی لاس تړلی شوی دی. او د دې سبب ابن عباس رضی الله عنهما نه نقل لی چې یهود علما او عوام خپ وسعت دنیوي کیو، د علماو به د عوامو د طرف نه د دین په وجه سره هغه قسمه قسم آمدنی وي، او عوامو هم د حلال او حرامو کې فرق نه کو. خو چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مدینه منورې ته هجرت وکړو او الته دین اسلام خور شو غالب شو، نو د دې آمدنی کم شوه، ځکه چې اکثر خلک د دې نه جدا شو او هغه مسلمانان شو. نو دوی وی چې د خپل غلطۍ اظهار هغه نه کو، بلکې دا خبره کوله چې د الله تعالی لاس زمونږ نه بند شوی دی. او العیاذ بالله وی الله تعالی بخل شروع کړی دی. یهود او نصارا دا خبرې کولی لکه چې دی د فقر نسبت الله تعالی ته کو. نو اوسم ډیر جاهلان شته چې د حرام رزق دروازې هغه ورته بند شي او روزي تنگ شي، نو بیا الله تعالی ته ناکاره نسبتونه کوي چې دا الله تعالی مونږ لیدلیو او صرف په مونږ باندې دا امتحانات راځي. امتحانات د الله تعالی په خو خلکو باندې راځي. بیا فرمای غلت ایدیهم، دا جمله دعائیه ده په طریقې د تعلیم سره د طرف د الله تعالی نه. نیکانو بندگانو ته په وخت د دعا یعنی په وخت دغه قول د یهودیانو کې دا دعا مستجابه ده، او په آخرت کې د دې لاسونه به دا به سټونو سره تړلی شوي وي، لکه سوره یاسین آیت نمبر 8 کې راځي. داسې په سوره مومن کې به هم راځي آیت نمبر 71 کې. نو فرمایي چې په اعتبار د معنی ظاهري سره اگر چې کله کله په بعضې کسانو کې وي چې په دنیا کې مسلمانان په دې باندې غالب شي، نو قید کی. علامه نیشاپوري هغه یو واقعه ذکر کړې ده چې یو وزیر د یهودیانو چې داغه یعنی سعد الدوله هغې سره مشهورو، بغداد ته په خپله دوره باندې راغې، نو مدرسه مستنصریه هغې ته لاړ او قرآن کریم طلب کو، یعنی وی غوښتو او تپوس یې وکړه چې دا آیات غلت ایدیهم پکې دا کم ځای کې دی. نو هغې ورته دا آیات وښو چې دې ځای کې دی.
نو دی اولګید دا آیات دا غلت ایدیهم دی د قرآن کریم نه روانې که ختمې که لږه موده تیره شوه چې بادشاه د ده نه په څه خبره باندې هغه خفه شو نو پولیس یې ورپسې راولېږه او هغه یې وله لاسونه سټ سره وتړل او بادشاه امر وکړو چې دی څه کوي ووجنئ دی قتل کوي نو دا د قرآن کریم هغه معجزه وه الله فرمایي د دې چې څوک قرآن محوه کوي او دا ختموي موږ به د دوی لاسونه سټونو سره وتړو او بیا به موږ دی ووجنو نو فرمایي ولعنوا بما قالوا او آثار د لعنت خو په یهودیانو باندې ډېر ښکاره شوي دي او په آینده کې به هم آثار چې دي دا به ښکاره کیږي قالو کې د قول نه مراد لفظ د مغلولتون دی بعضې وایي چې د قول نه مراد دا دی چې دی الله تعالی ته ید یعنی لاس ثابت کړی دی او دا قول باطل دی ځکه چې رستو الله تعالی ځان د پاره د یدان اثبات کوي علامه سمعانی هغه چې دی نو په تفسیر کې وایي چې اهل علم وایي چې په دې آیات کې رد دی په یهودیانو باندې او په اثبات د ید سره نه دی بلکې رد دی په نسبت کولو د بخل د الله تعالی او هر چې لاس دی نو هغه صفت دی بغیر د علم او د کیف نه نو الله تعالی دوه لاسونه دي او حدیث د مسلم نسائی احمد کې ثابت دي چې کلتا یدیه یمین یعنی الله تعالی عالم د په کیف د مراد باندې بل یداه مبسوطتان ينفق کیف یشاء بلکې دواړه لاسونه د یعنی غوړېدلي دي ينفقو روزي ورکوي کیف یشاء څنګه چې وغواړي اوس دې ځای کې بل یداه مبسوطتان ينفقو کیف یشاء دا رد دی د قول د هغې چې مغلولتون دی هغه ځکه چې مبسوطتان په مقابل د مغلولتون کې دی او اثبات د یدانو د الله تعالی په سوره سواد کې هغه ذکر دی او اثبات د ید په ډیرو آیاتونو او په حدیثو کې شته او په صيغه د جمع ایدی سره په سوره یاسین کې شته نو علامه ابن عبد البر چې هغه په شرح د موطا کې وایي چې د اهل السنت والجماعت اجماع ده چې آیاتونه او احادیث د صفاتو د الله تعالی باندې اقرار کول او ایمان ناړل دي او په حقیقت باندې حمل کول بغیر د تکیف او تشبیه نه دا ضروری دي او د دې نه انکار کول او تعویل او تشبیه کول دا مذهب د جهمیه او د معتزله دی امام ابو الحسن الاشعری چې هغه په کتاب الابانه کې مذهب د سلف و صالحین هغه ذکر کړی دی او هغه غوره کړی دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په فقه اکبر کې او داغي په شرح کې دا مذهب نقل کړی دی چې تعویل د دې په قدرت سره نشي کېدی او د دې آیات په تفسیر کې تفسیر خازن والا مفسر علامه علاءالدین هغه ډېر ښایسته تفصیل لیکلی دی او داغي خلاصه دا ده چې مذهب د جمهور سلفو او د اهل السنت والجماعت او د بعض متکلمینو دا دی چې ید صفت د صفاتو د الله تعالی نه لکه سمع بصرو نو په موږ باندې دا واجب دی او په هغې باندې ایمان ناړل او چې څنګه په کتاب او سنت کې راغلی دي په هغه طریقې سره هغه جاری کول بغیر د کیف او د تشبیه او د تعطیل نه دا یو مذهب دی دویم مذهب د جمهور متکلمین او د اهل تعویل دی هغه وی چې ید دا تعویل بکیږي په قدرت او په نعمت سره په دې کې بیا یعنی سوال او جواب هم ذکر کړی دی او په آخره کې بیا ویلی دي چې یعنی ثابت شو په دې بیان سره چې ید صفت د الله تعالی دی څنګه چې هغه سره چې دی نو د جلال هغه لایق دی نو دغه شانتې دا صفت ور سره لایق دی او فرمای ينفقو کیف یشاء دا تایید دی د مقصد د مبسوط وطن او اشاره ده چې انفاق د خپل حکمت موافق کوي او پاغه باندې اعتراض دانشي کېدی ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا پدې کې نسبت د قران ته نسبت سببیه دی په سوره توبه آیت نمبر 125 کې هغه کې برازي داسې په سوره اسراء آیت نمبر 82 کې به راشي نو فرمایي چې اوس دې ځای کې مخکې یعنی دی د مخکې نه په طغیان او کفر کې اخته دي او څومره چې د قرآن د یو آیات یا د یو صورت نازلیږي
نو دوی ته هغه بیانول شي نو دوی د هغې نه هم بیا انکار کوي او سرکشي کوي نو نور هم چې دی د دوی دا طغیان او کفر دا پکې زیاتیږي. طغیان چې دی نو دا د حد نه تجاوز کول دي او هغه رسونکي کفر ته د دې وجې نه ورپسې کفرن ذکر کړی دی. نو فرمایي والقینا بینهم العداوة ځکه ګوره دوی د الله تعالی څه کړي او مخکې آیاتونو کې ذکر شو چې دوی د الله تعالی بېادبي کړې وه او دا دلیل د سیواوالي د طغیان او د کفر دی. والقینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامه یعنی په منځ د یهود او نصاراو کې بغض او دشمنی ده. دغه شانتې په منځ د فرقو د یهودو کې او په فرقو د نصاراو کې هم بغض او دشمنی شته او په سبب د اختلاف او تفرق د دین سره. نو مخکې تیر شوي دي آیت نمبر 15 کې نو د دې په منځ کې ولایت او دوستانی دي. نو الته ولایت په معنی د مشابهت په کارونو او کفر کې او امداد کول یو بل سره په مقابله د مؤمنانو کې اگر چې کورنۍ کې بغض او عداوت هغه شته دی خو دی دا د مسلمانانو په مقابله کې دا یو بل سره یو شوي دي. نو فرمایي چې الله فرمایي والقینا بینهم العداوة او واچول مونږ په منځ د دوی کې دشمني او بغض الی یوم القیامه تر ورځې تر قیامت پورې. عداوت دا ښکاره دشمنی ته وایي بعضوا چې دی نو دا په زړه کې کینې ته او حسد ته وایي. یوم القیامه دی نه هغه چې دی نو یعنی یوم القیامه مراد د دې نه قرب یعنی نږدې وخت د قیامت مراد دی چې هغه وخت د نزول د عیسی علیه السلام دی. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله اشاره ده لکه چې د دوی په کورنۍ کې دشمني ده نو د هغې نه زیاتې د مؤمنانو سره دشمني ده. نارا للحرب نه مراد اسباب د جنگ او مکرونه او کیدونه د هغې دي. اطفأها الله کنایه ده چې الله تعالی د دوی شر په څه طریقه باندې هغه دفع کوي او مسلمانانو له غلبه ورکوي او د دوی په زړونو باندې رعب اچوي. نو اشاره ده چې دوی په احد او احزاب کې او په عزوه د بنو نذیر او بنو قریظه وغیره واقعاتو کې د مؤمنانو مخالف هر قسم کیدونه هغه کړیو لیکن هغه ناکام او ذلیل شو. ويسعون فی الارض فسادا د دین اسلام او قرآن او سنت نه منع کول د خلکو او د هغې مقابلې کول او د یهودیت او نصرانیت د هغې اشاعت کولو دا ټول فساد فی الارض دی. ځکه چې په دې سره کفر او شرک غالب کیږي او هغه سبب د خرابۍ د دنیا دی. نو الله فرمایي والله الله تعالی لا يحب المفسدين الله فساد کوونکي نه خوښوي. بیا ورپسې آیات کې آیت نمبر 65 پای کې فرمایي رستو د ذکر د علتونو د ترک موالات نه دعوت ته هغې ته چې د حق دین چې هغه ایمان او تقوا د په طریقې د بشارت اخرویه سره. نو الله وی تاسو یعنی ایمان ناړئ تاسو تقوا اختیار کړئ. نو فرمایي ولو ان اهل الكتاب او بېشکه د اهل کتاب آمنو چې ایمان ناړي وتقو او پرهیزګاري کړې وه نو الله فرمایي لکفرنا خامخا ختم کړی به مونږ د دوی نه یعنی عنهم د دوی نه سیئاتهم ګناهونه د دوی ولا ادخلناهم داخل بکو مونږ دوی ته. اوس ګوره سیئاتهم ټول ګناهونه صغیره او کبیره او ناکاره صفات د دې نه مراد دي ځکه چې په ایمان او اسلام سره ټول ګناهونه معاف کیږي. اوس که دی په کفر په حالت کې ارس کړي خو چې ایمان یې راړو الله ورته ارس معاف کړل. لکفرنا عنهم دی کې دفع د عذاب ته اشاره ده. لادخلناهم دی کې حصول د ثواب ته اشاره ده. الله فرمایي لادخلناهم داخل وکوم دی لره جنات النعیم یعنی جنت نعمتونو والتا. بیا فرمایي ولو انهم اقاموا التوراة والانجیل. اوس ورپسې آیت نمبر 66 دا دعوت ته په طریقې د بشارت دنیویه سره او په دې آیات کې د ایمان او تقوا تعبیر په اقامت او کتب الهیه سره کړی دی ځکه چې اقامت د کتب الهیه کې ایمان او تقوا دا داخل ده او ورسره دعوت او اجرا د قانون الهی هغه مراد ده. نو فرمایي چې ولو انهم اقاموا التوراة
مراد د اقامت نه تصدیق او عمل کول دي په خپل باندې او دغه شان داغي جاری کول دي په نورو خلکو کې په طریقې د دعوت او د جهاد سره. نو فرمایي چې ولو انهم اقاموا التوراة والانجیل، الله فرمایي چې قائم کړی دی تورات انجیل وما انزل هغه چې نازل کړی دی الیهم تاسو ته ای من القرآن د قرآن نه من ربهم د طرف د رب د دینا لاکلوا من فوقهم خامخا یعنی خوري بدی من فوقهم د پاسه د سرونو خپلو. اوس دې ځای کې فرمایي چې ګوره لاکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم، یعنی خامخا خوري بدی د پاسه د سرونو خپلو یا لاندې د خپو خپلو نه. د دې څه مطلب دی؟ نو مراد د فوق نه وخت یعنی وخت په وخت باران یعنی بارانونه د خیر او د برکت هغه کېدل دې ته فوق ویلی شي، برنه باران کیږي. او مراد د تخت نه هغه فصلونه او میوجات وغیره دي، دا پکې یو قول دی. دویم قول دا دی چې د فوق نه مراد میوې دي د اونو د پاسه، ځکه چې هغه په اونه کې وي نو سړی چې داسې د اونې لاندې ودرېږي هغه د بندر سر د پاسه راشي. او د تخت نه مراد چې دی نو هغه میوې مراد دي چې په ځمکه باندې هغه پرتی وي، پخې شي او ځمکې ته راوغورځېږي. الله فرمایي منهم امة مقتصده، یعنی یو منهم دا یهود او نصارا یو ډله ده، یعنی امة مقتصده یعنی میانه روي والا وکثیر منهم ساء ما يعملون. اوس ګوره منهم امة مقتصده داسې به په سورې اعراف کې هم راځي، په سورې حدید کې به هم راځي. اقتصاد یعنی حق پرستی په عقیده او په عمل کې هغه دا ده چې افراط او تفرید پکې نه وي. لکه یهودیانو هغه چې نن په باره د عیسی علیه السلام کې تفرید کړو او نسواراو افراط کړو او غلو پکې هم نه وي، یعنی دواړو فریقو پکې غلو په عقیدو او په اعمالو کې هغه کړې ده. نو الله فرمایي چې داسې مه کوئ. بیا ورپسې آیات کې فرمایي یا ایها الرسول بلغ. اوس مخکې چې د اهل کتاب شرارت ذکر شو، تورات انجیل قرآن د اقامت هغه ترغیب ذکر شو، اوس یو اعلان ذکر کوي یهودیانو ته په مجمع کې. فرمایي یا ایها الرسول اے پیغمبره. اوس دې ځای نه د دې آیات نه درېمه حصه د صورت شروع شو تر اخیره پورې به درېمه حصه وي او په دې کې دوه بابونه دي. یو باب د 67 نمبر آیات د دې نواله تر 85 پورې دی او دویم باب د 85 نواله تر صورت تر اخیره پورې دی. نو فرمایي چې یا ایها الرسول بلغ اول خطاب پیغمبر ته او په دې کې ترغیب دی او تیزی ورکول په دعوت او تبلیغ باندې او نصاب د تبلیغ ده. د دې لپاره چې نسوارا هغه 15 مسائل دي چې هغه د زده کی. نو فرمایي یا ایها الرسول پای کې 15 مسائل دي. اوله مسله هغه به آیت نمبر 68 کې ورپسې راځي او بیا ورپسې نورو آیاتونو کې راځي. نو فرمایي چې ګوره یا ایها الرسول اے پیغمبره. نو اوس ورپسې چې دی نو په دې کې فرمایي یا ایها الرسول اے پیغمبره. په دې آیات کې خطاب د رسول ته په تاکید د دعوت او تبلیغ سره او په دریو طریقو سره. اول طریقہ امر دی بلغ ما انزل الیکا، اشاره ده چې نصاب د تعلیم قرآن او سنت دی. مراد د دې نه تبلیغ د ټول ما انزل دی په جهر او په زړورتیا سره او په غیر د لحاظ د اس یو تن نه. د چا لحاظ به د دین په کار کې یا د دین په مسایلو کې به د چا لحاظ بنه کې پیغمبر ته وي. او اهم مقصد دا دی چې تبلیغ په نبی باندې دا فرض عین دی او په امت باندې بیا په مختلفو مرتبو درجاتو سره دی. دا یو طریقه شوه. دویمه طریقه وان لم تفعل نه په دغه قیوداتو هغه مراد د که تبلیغ دی اونکو نو ټول ما انزلا یا بعضې دی پرېښودو په جهر سره دی اونکو او بعضې دی چاته خاص کو په جرت سره دی اونکو د خلکو لحاظ دی پکې وکړو نو فما بلغت رسالته، ستا رسالت بیا قبول نه دی. ستا رسالت یعنی مسله دی صحیح نه ده رسول خلکو ته، مسله دی صحیح خلکو ته نه ده کړې، نو دا پیغمبر ته صرف د
تادیب د پاره دا خبره کوي او دا دلیل دی یو مسله بالفرض نبی پری خودی وي او داغي پری خودو جرم او د ټول دین پری خودل دا یو شانتی دي مطلب لکه یو مسله یو سړی پټ کړه دا څه شو لکه چې د ټول دین پټ کو نو پیغمبرانو یو خبرم نه پټ کړی ځکه چې پیغمبر صلوات و سلام ته نور علماء ته چې د ما انزلا د شریعت نه اس مسله هغه پټ نه ده حدیث د بخاری او مسلم کې د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نه نقل لی که چاوي چې پیغمبر اسلام د ما انزل سسیس پټ کړل نو دا کس په الله باندې چې دینو دروغ جوړ کړل او دلیل هغه دا آیات ته او تفسیر قرطبی وایي چې دا رد پدې کې پر روافض باندې دی الله تعالی شرمای او دی وایي چې پیغمبر صلوات و سلام بازي وਹੀ هغه وایي پټه ساتلی دا کله وایي بازي علمونه علی ته ور کړی دي او بازي هغه ته بیان کړی دي کله وایي قران لسی پاری چې دي دا په بار د خلافت د حضرت علی کې هغه پټ کړی نو الله فرمای لعنت الله علی الکاذبین لعنت د الله تعالی د پچا باندې په کاذبانو په دروغجنو باندې نو وان لم تفعل فما بلغت رسالتا نو نفي د تبلیغ مقیده یعنی ټول او ښکارا او په جرأت سره بې لحاظه ته دین کار کوا او درېمه طریقه والله يعصمک دا درېمه طریقه د تاکید یعنی په تبلیغ کې اس یره په تا باندې هغه نشته دی ځکه الله تعالی ستا حفاظت کوي الله ستا حفاظت کوي اوس دې ځای یو سوال راځي چې لکه د پیغمبر حفاظت کوي نو سوال راځي دا سوال ځان سره نوٹ کوئ دا علی کوي خدا بیا تاسو ته رستو ځان څوک تاسو کی چې الله وایي چې والله يعصمک الله ستا حفاظت کوي نو څنګه د پیغمبر حفاظت کړي سوال ته وګوره سوال دا دی پیغمبر صلوات و سلام ته په مکه کې او په احد کې او په نور اوقاتو کې قسمه قسم تکلیفونه رسیدلي دي نو دا څنګه د الله تعالی وعده چې الله وایي چې زه به ستا حفاظت کوم نو جواب ته غوږ کیدی ښا یو جواب دا دی چې سوره مائده د دغه آیاتونو نه رستو نازله شوې ده د دغه اذیتونو تکلیفونو نه دا رستو نازله شوې ده دا یو جواب دی دویم جواب دا دی چې دلته مراد د حفاظت نه د قتل کولو نه اشاره ده چې د تبلیغ کې هر قسم اذیتونه تیرول دا ضروری دي خو د قتل نه ځان بچ کول د دې لپاره رخصت شته دی ښا د دې لپاره رخصت پکې دا شته دی لکه دا تبلیغیان ته تاسو ګورئ کنه هغه څومره غریبانان څوک جمعات نه شړي څوک څه کوي هغه چاته هم غږ نه کوي بس خپل کار سره کار ساتي خو کپرس کا داسې وخت راغی چې سړی تا وجني بیا به غذای پرېږدي او هلته نه بځي ان الله بېشک الله تعالی لا یهدي هدایت نه کوي القوم الکافرین قوم د کافرانو ته اشاره ده چې ستا په ذمه باندې صرف رسول دي هدایت د الله تعالی په لاس کې دی او د کافر نه مراد عنادیان زدیان دي لکه یهود او نصارا او یا مراد د هدایت نه هغه طاقت ورکول د قتل کولو د پیغمبر دی او کافرین نه مراد عام دی یعنی الله تعالی دی له طاقت او امداد نه ورکوي په قتل کولو د دې پیغمبر باندې بیا ورپسې آیات کې دا اوله مسله په مسائل د تبلیغیونه او تشریح د بلغ الله فرمای قل تورتوا یا اهل الكتاب ای اهل کتاب لستم نه تاسو علی شیء پیسیز باندې نو مراد د سیز نه هغه چې هغه ته اعتبار ورکیدي شي په دین کې او پایدمن وي نو د ډیر مبالغه د وجینا مطلق شیعت یعنی سیستوبه هغه نه وباسي حتی تقیم التورات مخکې د اقامت پایده ذکر شو دلته زورنه په عدم اقامت باندې دا او په اقامت د ټولو کتابونو کې توحید او ایمان په اخیری پیغمبر او په قرآن باندې دا داخل دی امام بخاری رحمت الله علیه د سفیان رضی الله تعالی عنه نه نقل کړی دي چې نشته په قرآن کې د دې آیات نه سخت په ما باندې اشاره ده چې په دې کې خطاب د امت علما او ته دی د دې امت علما پکې هم داخل دي ولا یزیدن کثیرا منهم او الله فرمای چې د کثیر نه صرف یهودیان مرادو دلته ټول اهلی کتاب مراد دي مخکې آیات کې 1364 کې ولا یزیدن کثیرا الته نه صرف یهودیان مراد و دلته ټول اهلی کتاب مراد دي او بل دا چې الته طغیان او کفر په معنا د بی ادبی د الله تعالی
دلته طغیان او کفر نه مراد تحریف او کتمان په کتاب الله دی. دی کتاب د قرآن الله پټی دی، دی کې چې الله سویلی نو دی هغه پټی، او د اقامت په ځای باندې کتمان او تحریف او تغیر قائمي. الله فرمایي فلا تأسا، دا بیان د دعوت نه رستو دا خلق نه مني بلکې نور کفر او طغیان او سرکشي دا کوي. طغیان معنا سرکشي. نو د دې په کفر باندې خفګان مکوه پیغمبر ته وي، د دې د کفر د وجنه په دې باندې یعنی عذاب او هلاکت برازي او پاغه باندې ته خفګان دا مکوه. نو الله فرمایي په دې باندې مخفه کیږي. بیا ورپسې آیت نمبر 59 ربط ما قبل سردار اقامت الکتب عظمت شان ذکر شو، اوس داغي تفسیر ذکر کوي په ایمان صحیح او عمل صالح سره، وی چې دا سبب د نجات ته. او حاصل د آیات دا دی چې اقامت د کتب الهیه سره په نمونو نسبتونو عبارت نه دی. لکه بعض خلک ځان منسوب کوي چې زه موسوی یم، زه یحیایی یم، زه عیسوی یم او زه محمدی یم. په دې کار نه کیږي. الله وی ایمان ناړه د پیغمبر. لکه یو سړی وی مثال لکه زه به یو نوم والم چې پلانې محمدی، زید محمدی، ما زید وی او زید محمدی دې ځان ته نسبت د محمد صلی الله علیه وسلم د امتیانو کوي. نو کده ډیر وای چې زه محمدی یم نو دی کنه، خو چې د ایمان سم نه دی راوړی او د چې دی نو د عمل صالح نشته، نو الله فرمای په نسبتونو سره کیږي. نسبت پتا ته ال پایده درکې چې ته ایمان او عمل صالح ور سره ملګری کی، بیا به تا ته فائدہ درکې. نو فرمای چې یعنی ان الذين آمنوا لسانا، دا به تر وباسي آکسان چې ایمان راوړي لسانن، والذین آکسان هادو چې یهودیان دي. نو والصابئون والنصارى د روحانیت قائل دي، والنصارى نصارى من آمنا چا چې ایمان ناړو. من آمنا چا چې ایمان ناړو. پر آیات کې یعنی د اعراب په لحاظ سره دو قولونه دي. اول دا چې ان د پاره الذين آمنوا دا اسم دی، والذین هادو دا عطب ته په من آمنا نو دا خبر دی. دا پکې یو قول دی. دویم قول دا چې من آمنا بدل دی د الذین هادونا او فلا خوف دا خبر دی. نو فرمای چې ان الذين آمنوا والذین هادوا والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا چا چې عملو کنه فلا خوف نبویرا. نو دا په جنت کې یعنی مراد د دین یره ده. عذاب بنوي، خوف بنوي، نه په دنیا پسې غم کوي، افسوس بکوي. دا خبرې به په جنت کې به دانی ښه دی به دینه بیغمي. نو فرمای فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون، او نه به غمجن وي او نه به دا خبرې وي. نو په آیات کې الله فرمای چې اے مؤمنانو، اے مسلمانانو، تاسو کلک چې د ایمان ناړئ او صرف په نسبتونو ګورې کار نه کیږي. ځان ته نسبتونه مه کوئ، اصل ایمان چې څه ته وایي نو هغه راړئ. ترجمې ته وګورئ. الله فرمایي وَإِذَا جَاءُوكُمْ او کله چې راشي دی تاسو ته قالوا نو وایي آمنا مونږ ایمان نوړی، وقد حال دا دی دخلو چې داخل شوي دی بالکفر په کفر سره، وهم قد خرجوا به او دی وتلی دی د کفر سره، والله الله تعالی عالم زیات پوه دی بما په آسمانې کانو چې دی یکتمونا پټی. وترى كثيرا منهم او نبت ډیر د دینا یسارعون چې تیزی کوي فی الاسم په ګناه کې، والعدوان او په ظلم کولو کې، واکلهم السحت او په خوړلو د دی کې حرام د پاره دی حرام خوري. لبئس ما الله فرمای خامخا ډیر خراب دی ما عمل کانو چې دی یعملون کوي. لولا ينهاهم الربانیون ولن من کی دی لرا نیکان، الربانیون نیکان، والاحبار عالمان دی، عن قولهم الاثم د خبرو د ګنانا، واکلهم السحت او د خوړلو د حرامنا. لبئس ما كانوا يصنعون او خامخا ډیر خراب دی آغس کانو چې دی یصنعون همیشه کوي. وقالت اليهود ويهوديان ید الله لاس د الله تعالی مغلولة بن کړی شوی دی، غلت ایدیهم
او بن کړی شوي دي لاسونه د دوی ولعنو او لعنت کړی شوی دی په دوی باندې بما قالو په سبب د وینا د دوی قالو بلکې یداه یعنی دواړه لاس د الله مبسوطتان یعنی فراخ دي ينفق کیف یشاء او خرج کوي هغه یعنی څنګه چې وغواړي الله تعالی ولا یزیدن او خامخا زیاتې د ډیرو د پاره کثیرن ډیرو د پاره منهم د دینا ما یعنی هغه کتاب انزل چې نازل کړی شوی دی الیک تا ته من ربک د طرفه د ربستانه طغیانا سرکشۍ د پاره وکفرا او د کفر د پاره والقینا بینهم العداوه او اچول ومونږه په منځ د دوی کې دشمني والبغضاء او کینه الى یوم القیامه تر ورځې تر قیامت پورې کلما هر کله اوقدو چې بل کړی دی نارن اور لرا للحرب د پاره د جنگ اطفأها الله نو یعنی مړ کړی هغه الله ويسعون او کوشش کوي فی الارض پزمکه کې فسادا د فساد والله تعالی لا يحب المفسدين نخوخي الله فساد کوونکی ولو ان اهل الكتاب او کچر اهل کتاب آمنوا ایمان ناړو واتقوا پرهیزګاری اختیار کړه لکفرنا عنهم نخامخا ما پکو مونږ دیتا سیئاتهم گناهونه ددی ولا ادخلناهم او خامخا داخل بکو مونږ دی جنات النعیم په باغونو د نعمتونو کې الله فرمایي ولو انهم اقاموا التوراة کچری دی قائم ساتلوی التورات والانجیل انجیل وما انزل آچ نازل کړی شوی الیهم دیتا یعنی قرآن من ربهم د طرف د رب د دینا لاکلوا نخامخا خوراک بکړیو دی من فوقهم د پاس خپلنا ومن تحت ارجلهم او لاندې د خپو خپلونا منهم امه مقتصده او د دین یو ډله یعنی میانه روي حق پرسته ده وکثیر منهم او ډیر د دین ساء بدی ما هغه کارونه یعملون چې دی کوي الله فرمای یا ایها الرسول اے پیغمبره بلغ ما انزل ارسل هغه چې نازل کړی شوی دی الیک تا من ربک د طرف د ربستانه وان لم تفعل فما بلغت رسالته او کچره او دی نکرل داسی نو ندی رسول تا پیغام زمان یا فما بلغتا ندی رسول تا رسالته پیغام داغو والله والله تعالی یعصمکا یعنی ساتی تا من الناس د خلقنا ان الله بیشک اللہ تعالی لا یهدی ہدایت نکی القوم الكافرین قوم د کافرانو تا اللہ فرمائے قلت ورتوایا یا اہل الكتاب او اہل کتاب لستم نے تاسو علا شیئن پا اس دن باندے حتی تقیم التورات تردی چی عملو کئی تاسو پا تورات والانجیل او پا انجیل وما انزل پاغبانی چی نازل کریشوی دی الیکم من ربکم تاسو تا دا طرف دا رب ستاسونا ولا یزیدن او خامخازیاتی کثیرا دیرو دا پارا منهم ددینا ما انزل الیک آغا چی نازل کړی شوی دی الیک تا من ربک د طرف د ربستان طغیانا سرکشی و کفرا و کفر فلا تأس علی القوم الكافرین پس مغمجن کیگا پا قوم د کافرانو باندی ان الذین بیشک آکسان آمنو چی ایمان روڑے دے والذین آکسان هادو چی یهودیان دی والصوابئون صوابئین یعنی صوابیان دی صحابین خصابی والنسوارا او نسوارا من آمن باللہ چاچی ایمان نڑ پا اللہ باندی والیوم الاخری پر وزد آخرت باندی وعمل صالحا او عمل کنیک فلا خوف پس نبوی علیہم پدی باندی ولا هم یحزنون او نبدی غم جنشی صدق اللہ العظیم آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین یا اللہ زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کی
الله چې کوم صغیره کبیره ګناهونه دي الله ټول ګناهونه باندې عفو کلم راکاږي. الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم د خیر دعاګانې کړې دي الله داینه مونږ ته خیر راکړي. الله چې کوم شرور آفتونو مصیبتونو نه پناه وختره الله داینه مونږ ته پناه راکړي. الله چې سور بیماران دي الله ټول ته شفای کامله عاجله نصیب کړي. الله که په هسپتالونو کې دي که په کورونو کې دي الله چې په هر ځای کې دي او داسې بیماری الله چې لا علاج بیماری دي الله دای علاجونه نشته الله ستا په خزانو کې علاج شته. الله دغه بیمارانو له خپل کور دا اوبه چې دي الله دا ولا دوایي وګرځي په دې کې ولا شفا واچي. الله چې چا موږ ته دعاګانو د پاره ویلي دي الله دا ټول ضرورت برابر کې مشکلات حل کې پریشانۍ ختم کې مصیبتونه تکلیفونه را نه لري کې. الله موږ د ظالمانو د ظلم نه شریرانو د شر نه حاسدینو د حسد نه بغضیانو د بغض نه ساحرانو د سحر نه نظربازو نظر نه الله موږ اوساتي. الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي. الله موږ ټولو سره د خیر معاملات وکړي. الله موږ ټولو سره د خیر معاملات وکړي. الله موږ ټولو سره د خیر معاملات وکړي. الله چې څومره مسلمانان وفات شوي دي الله د ټولو قبرونو د نور نه ډک کړي. الله د جنت د باغچونو باغچې وګرځي. الله د جنت د باغچونو باغچې وګرځي. الله دا بیګا چې کومه زلزله شوې د دعا وکړي دا کونړ کې د افغانستان کې دی خو د علاقې کې پاکستان سره په بارډر باندې لګېدلې علاقه ده پای کې زلزله شوې ده ډیر زیات مسلمانان پکې هغه شهیدان شوي دي. الله دې د ټول چې نو جنت دی ولور کی په جنت کې وته الله اعلی مقامونه ورکی. الله دې قبرونه د نور نه ډک کړي جنت د باغچونه د باغچې وګرځي. الله دې مزید موږ نه عذابونه لري کی. الله دې موږ باندې عذابونه نه راولي. الله خپل فضل او رحم ته وګوري الله په موږ باندې عذاب مراولي. الله موږ باندې عذاب مراولي. الله موږ باندې عذابونه مراولي. الله موږ ټول سره د خیر معاملاتو کې الله موږ ټول سره د خیر معاملاتو کې الله زموږ ټول نه راضي شي. الله زموږ نه خوشاله شي. الله زموږ اعمال ته موږ خپل فضل او رحم ته وګوري. الله موږ ټول د خپل فضل او رحم مطابق الله موږ ټول سره معاملاتو کې الله چې چاره ته دعاګانو د پاره ویلي دي الله دا ټول ضرورت برابر کړي. زمونږه خورکای ده هغې ته هم دعا وکړئ تلي دي عمرې له دا درېیمه میاشت ده څو عمرې وکړي بیماران دي دعا ورته وکړي چې الله جل شانه ورله شفای کامله عاجله ورکړي. بچي ټول بیماران دي عمرې کړي دي څو پیرې او بیماران شوي دي الله جل شانه دې ورته شفای کامله عاجله ورکړي. الله چې نورم څوک سوره زمونږ وروڼه بایګان مشران کشران بهر ملکونو کې دي هر قسم پریشانۍ مصیبتونه تکلیفونه دي الله دا ټول تنه لري کې. الله هغه مسلمانان رونه زمونږه چې الله هغه تللی دي بهر ملکونو ته کارونه روزګارونه نشته الله هغې له کارونه روزګارونه ورکړي. الله کله چا کار روزګار وي پای کې ورته خیر او برکت واچي. الله دې وخت کې چې چا موږ سره لاس اوچت کړي دي او الله د هغې څه قسم ضروریات دي مشکلات دي هر یو مسلمان هر یو بنده که نارینه دی زنانه دی ماشوم دی لوی دی بوډا دی هر یو چې دی نو هغه نن په یو پریشانۍ کې په یو مصیبت کې ګیر دی. الله دا ټول پریشانۍ مصیبتونه تکلیفونه زمون ختم کې. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.